یو واقع شوې ده، تاسو ته ټولو ته ښه پته لګي چې یو لینمین ځي په یو کس ته په شنډ کې راکوزي ته میټر، هغه کس هغه بېعزتي کوي، موبایل تیلي، بیا په هغه باندې پایار کېږي، هغه سیاسي اپروچ پکې استعمالېږي، هغه لینمین ځي ډي ای خان ته. زما چیف وایي زه مجبور یم چې دا کله ډي ای خان ته لاړ ده نو دا ټول ډیویژن به ورسره ځي، لومبي به ورسره زه ځم. هغې سیاسي کس ته وایم چې زما د نوم تپوس وکړه، زما د هر څه تپوس وکړه او ما ورسره بدل کړه، بیا به ګورو. ستا خوږ دروند او ډېر نر اکسین درکړی دی. بل زما اکسین صاحب سره خبرې شوي دي، هغه وایي که څوک سټینډ الي او که نه الي زه به د خپل ډیویژن په مزدور سټینډ الم، خامه پورې زموږ تیل دغه نه شو. نو لومبي زه ټولو سب ډیویژنو ته وایم چې ګاډي به راولې په ډیویژن کې به یې ودرو. دا دوه خبرې چې کوم دي زه سیریس اخلم، یو سیاسي مداخلت او دویمه چې کوم دي د سیفټي متعلق. سهولت مال راکا دا ګاډي او تیل ټول افسران ته اویلیبل دي. هر ځای کې یو افسر هم بغیر ګاډي پاتې نشو، بغیر تیلو پاتې نشو. هغوی سره بهترین نوي ګاډي دي. موږ له هغه ګاډي راکړي چې په دیکو سټارټ کېږي او د هغې څه پرسانې حال نشته. قلا خان ډویژنل چیرمین راغواړم او هغه په تفصیل سره په دې موضوع باندې خپل خیالاتو اظهار کوي. د هغې نه مخکې زه د اجمل خټک صاحب په دې شعر باندې راغواړم چې وایي غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي، غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي، دوی خو د مور جنتیان پیدا دي، راځئ چې هغو لره جنت وګټو، څوک چې د مور دوزخیان پیدا دي. جناب دا د سیفټي حوالې سره هم ده. نو لومبي به سره زه سیفټي حوالې سره یو څو خبرې وکړم چې زمونږ د سیفټي څونه دغه دي هغه پوره نه وي. نو تاسو له دا پکار دي زمونږ لیمنان داسې کار کوي خو بوټان ورسره نه خو په سپلو کې خیږي، خو کار خامخا کوي. نو چې اتارټي ته کار روان دی نو هغه اتارټي خو دې ته نه ګوري چې دا کار په څه کې روان دی. خو زمونږ خو دا 11,000 لین چې څونه دی دې کې چې دا بجلي نه ده زمونږ د مزدورانو وینې روانې دي، خو هغوی دې شینو ته نه ګوري. نو کم از کم تاسو چې چا سره ټیمپي پوره نه وي هغه خپل سوپرنټ ته وایي زه کار نه کوم. بیا خو سوپرنټ څه وایي، سوپرنټ زمونږ د وجود نه دی، زمونږ د دغه نه دی، او ایس ډي او چې کوم دی دا په اتارټي کې راځي. نو سوپرنټ به ستاسو مرسته کوي او که ایس ډي او بیا څه وي نو بیا د ستاسو د یونین مشران شته، ستاسو سب ډیویژن چیرمینان شته، ستاسو ډیویژن چیرمینان شته، تاسو څه یتیمانان نه یې چې په چپړو کې په سپلو کې به تاسو ستنو ته خیږئ. چې دا کم کس ټیمپي برابر نه وي ابر سره کار نه کوي، کار پرېږدی په سب ډیویژنو کې ورته کښېنئ چې مونږ ته ټیمپي برابر کړئ، مونږ به کار کوو ګینې کار نه کوو. تاسو ځانونه مړه کړل، ځانونه هم شهیدان کړل. کم افسر تاسو له انعام درکړو. په تنګي کې یو واقع شوې ده، تاسو ته ټولو ته ښه پته لګي چې یو لینمین ځي په یو کس ته په شنډ کې راکوزي ته میټر، هغه کس هغه بېعزتي کوي، موبایل تیلي، بیا په هغه باندې پایار کېږي، هغه سیاسي اپروچ پکې استعمالېږي، هغه لینمین ځي ډي ای خان ته. زما چیف وایي زه مجبور یم. نو زما دا لینمین چې کوم دی دې څه د کور کار له تللی و، د ده ورسره څه ذاتیات وو، خو د مونږ د اپډې د زمونږ د محکمې دپاره تللی و. خو زه تاسو ته دا ووایم چې هسې چې تاسو دا مړه کې ووایه چې زمونږ دا ملګري چې کوم دی دا ډي ای خان ته بدل شو نو مونږ به کار نه کوو. نه، دا محکمه زمونږ ده، دا زمونږ کور دی، دا به مونږ بچ کوو، دا به مونږ د دې غلو نه ساتو. دا مونږ د دې کور د دې باغ مالیان یو، دا به مونږ ساتو ځکه چې دې کې زمونږ رزق دی، دې کې به زمونږ د بچو رزق وي. نو دا به مونږ په دې یو یا دوه کسانو د وجې به دا کار مونږ نه پرېږدو، کار به مونږ کوو. دغه دوه کسانو دپاره زمونږ د تنګي سب ډیویژن یونین عقدهداران چې څونه د ډیویژن دي، بیا د سرکل دي، بیا د صوبې پورې د مرکزه پورې ورسره ولاړ دي، شانه بشانه ورسره ولاړ دي. یوه میاشت شوه هغوی په خپل سب ډیویژن کې ناست دي. او دا زه دوی ته وایم چې دا کله ډي ای خان ته لاړ ده نو دا ټول ډیویژن به ورسره ځي، لومبي به ورسره زه ځم. لومبي به ورسره زه ځم او زه هغې سیاسي کس ته وایم چې زما د نوم تپوس وکړه، زما د هر څه تپوس وکړه او ما ورسره بدل کړه، بیا به ګورو. دا کومې خبرې چې زما لینمین به دغه ته ځي، دغه ته به کار کوي او تاسو یې بدلوئ. زه مشري کوم، خدای مشري را کړې ده، خو مشري ډېر ګران کار دی. ستاسو دپاره زه د دې خپل سروس نه، د دې خپل مراد هر څه نه ما لاس اوچت کړی دی. او چې کوم ځای ته
تاسو د پاره زه ځم هلته به ځمه خو دا نوکري پکې پرېښودل وي کرسي وي ځکه چې مشري زه د دې لپاره مشر شوی نه یم چې ما ته خلک وي چیرمین صاحب به زه په کرسۍ ناست یم نه زه به تاسو لپاره هر ځای ته ځمه خو عدالت وي خو هر چا دروازه ټکولي زه به ځمه او کو آخره کې ما ته وایي چې یاره بار شه زه بس زه به لومبي به زه استعفا ورکوم چې تاسو ته نقصان رسي بیا به ستاسو خبرې وي نو دغه باندې باړه نه بیلې کار به کوې ریکوري به کوې خو دې له ښه خشته خوږ درون او ډېر نر اکسین درکړی دی بل زما اکسین صاحب سره خبرې شوي دي هغه وایي کو سټینډ علي او کو نه علي زه به د خپل ډیویژن په مزدور سټینډ علم کو ما پسې ایزي شاته سټینډ علي او کو نه علي زه به سټینډ علم نو داسې اکسین دپاره به مونږ کار کوو مونږ به ریکوري کوو د هغې عزت به راولو نوره د تیلو خبره ده زمونږ لګیا دي زمونږ هر څه بس د سب ډیویژن چیرمین ته پاتې شي غریب ته کو اف آی آر هغه مغه کوي کو جګړې هغه مغه کوي بیا روغې مغه کوي اتارټي اس ډیو را لګلي اس ډیو دونه یو دغې چې هغه خپل نوم نه اف آی آر هم نه کوي دا 2 میاشتې 3 میاشتې زمونږ چیرمینانو د جیبو پېټرول واچول ډیزل یې واچول فالټونو پسې لاړل هغه اتارټي د کار چې کم دی هغه روا دوا دی هغوی هلته پراته دي هغوی به اساسي کار روان دی ولې ورته ډیزل ولګو زمونږ د مشرانو د ننه پورې زمونږ خبره ده ماښامه پورې زمونږ تیل دغه نه شو نو لومبي زه ټولو سب ډیویژنو ته وایم چې ګاډي به راولې په ډیویژن کې به ودرو یو ورځ به ډیویژن کې ولاړ یو په سبا بیا به وځو چیپ آفس ته هلته به ورته ودرو چې چیپ آفس کې څونه ګاډي د هغې تیل شته او د مزدورو او د فالټونو لپاره تیل نشته بل مونږ په شب قدر کې ډیوټي کوو مونږ سره تنګي شب قدر دا ډېر پښتانه خلک دي عزتمن خلک دي چې کله مونږ ورشو مونږ باندې چې اوبه د مونږ ډېر عزت کوي خو په هره معاشره کې خامخا یو کس نیم د لاس 15 واړه ګوتې یو شان نه یو کس موږ په خپل هم چې کوم دي تنګي سب ډیویژن کې زموږ مزدوران ته متاثر دي او داسې په هر سطح کې چې کوم دي زموږ ریکوري زموږ چې کوم دي لاسز او زموږ چې کوم دي مزدور د دې سیاسي مداخلت د لاسه چې کوم دي ډېر زیات پریشان دي هر وخت چې کوم دي زموږ په محکمه کې چې کوم دي د مداخلتونه کېږي په نورو کې کېږي او د نورو افیکټ چې کوم دي په داوی په ورکرز باندې او داوی په کار باندې چې کوم دي نه پروزي هغه د چې کوم دي هغه سیاسي مداخلت ته چې کوم دي فائدې به ملاويږي زه د محکمو نمونه نه اخلم تاسو په خپل خيار خلګه چې کله هغه کې سیاسي مداخلت راشي ناوی کې چې کوم دي هغه فائدې واخلي دا امپلایز تم فائدو رسی او هغه انجوای کی خو زموږ محکمه کې چې کله سیاسي مداخله شروع شي نو زموږ مزدور په چې کوم دي پریشان شي زمونږ ریکوري او زمونږ لاسز او زمونږ دغه کم ټارګټ موږ ته ملاويږي هغه موږ ته په نقصان شي دا دوه خبرې چې کوم دي ز سیریس اخلم یو سیاسي مداخلت او دویمه چې کوم دي د سیفټي متعلق او همیشه چې کوم دي زمونږ پلیټ فارم نه چې کوم دي زمونږ مرګري پدې باندې خبرې وکي او چې کله بیا میدان ته شي نو یو خدای افسر د لاسه موږ نقصان دی او بل موږ د خپل مزدور د لاسه چې کوم دی پاغي باندې عمل نشو نقصان دی نو یو کې هو تاسو نه او تواغسته او چې کله جلسه وشي دغه ختم شي زه خپل مشران ته چې کوم دی ریکوست کوم چې به کینه مشر خپل افسرانو سره چې په دې کې ولې زموږ دی بیا راستونه چې کوم دی خپې واهي ما ډېر وضاحت سره خبره نه کوم دا مرګري زما ولاړ دي د ایشو نه چې کوم دی انتهایی دغه سره چې کوم دي خبر دي د پوینټ نه چې کوم دي خبر دي خو هغه به موږ چرې سترګې پټې نه کو او چرې هم په کمپرمایز نه کو هغه عدالت ته تګي او کو دفتر طالباندی وي او کو په روډ باندې راتګي او کو هر نه کو موږ خپل پوره کوشش کو او خپل سیاسي چې کوم زونګه قائدین دي وخت یا هر ګروپ والے دي هر پارټي والے دي اېدا موږ د خپل پلیټ فارم نه چې کوم دي دا وارنینګ ورکو چې به دا مداخلت ختم کړه موږ ستاسو عزت کو موږ ستاسو کوم دي جایز ناجایز کارونه کو او کو چرې دا غنګې نو اسینه چې زموږ مزدور راشي او ستاسو کور مخې چې کوم دي ستاسو خلاف چې کوم دي مظاهره شروع کی زبردغه ما خبرې زما چیرمن صاحب ان شاء الله چې کوم دي تاسو هم په دې باندې سیریس اوسه او زما نور مرګر مستره پس روان دي خبرې وکړو ډېر وخت تاسو نه دغه کوم الله مو خپل منځ کې چې کوم دي اتحاد او اتفاق لره او کوم یونیمه چې کوم قیادت باندې اتحاد کړي دا اتحاد په موږ ټول عمر ان شاء الله کوو کوي کار تکلیف دغه رنګوي ان شاء الله د ډیویژن مشرانو ته د سرکل مشرانو ته دغه زه دې پلیټ فارم نه یم چې دا موږ ته فوري مهیا کی دا شي نه دي دا موږ ته فوري مهیا کی او تاسو په کار چې په دې باندې عمل درآمد کوم اویلیبل شي نه چې دي د ځان حفاظت وکړي د دې نه علاوه جی زمونږ ډیر قدرمن مزدورانو ډیر اکسیډنټ یو شوی
دغه اکسیډنټ د هغه سړي کېږي که نه کم چې کارکون وي او کم کار کوي نو د هغه سړي اکسیډنټ کېږي نو د هغوی دپاره هم موږ لکه دعاګو ویو چې خدای پاک هغوی له درجات ورکړي بلند او کم چې زخمیان دي خدای پاک د هغوی له صحت ورکړي او په بچو باندې خدای پاک د هغوی حامی و ناصر شي. ډېرې زیاتې خبرې د موقع دغه وي چې ډېر مختصر الفاظ سره خبرې وکړه نو یو زه لومبې وایم اوس موږ ته چې راتلو نو موږ ته په 11,000 باندې لین شلېدلی دی تار شلېدلی دی پنیر پروت دی او په سړک پروت دی لکه ډېر زیات ګران کار دی پنیر باندې هغه اړه او دې غاړه کار کوټ ګران دي. موږ چې وکتل زموږ په ګاډو کې تیل نه و سوپران په تیلو پسې کله یو ځای ته منډې وي او لینمین په بل ځای ته منډې وي چې موږ تیل راوړو په پیسو یې والو زموږ تیل نشته وروره داس چل دی. زه د دې پلیټفارم خبرې شروع دي زموږ ته نن اخري ورځ ده نن ورځ ده که نه جي نن اخري ورځ ده چې تاسو له به تیلو دا مسله به حل شي کو حل نه شوه ګاډي به موږ د ډیویژن په لیول باندې ودرو بیا به سرکل په لیول موږ به ګاډي وترو دلته به ډیویژن ته راولو تاسو ته زه په نوټس کې راولم چې دا ګاډي به موږ خپل راولو تاسو ته ودرو موږ ته تیل نشته موږ سوال کوو مینت کوو یار موږ به کار څنګه وکړو موږ نه کار اخیستې کېږي موږ باندې دباو دی او موږ ته دا ضروري شی نشته نو د دې لپاره زه تاسو ته خصوصي دغه کوم چې د دې لپاره دی په دې عمل درآمد وشي. د دې نه علاوه چې زموږ ګاډي زه ته خپل سب ډیویژن ټول ګاډي داسې خو خپل سب ډیویژن د ګاډو ته زه وایم زموږ ګاډي په ډیکو سټارټېږي روزانه مصري سره ولاړي هېڅ دغه نشته دغه ریکوري رانه غواړي بجلی ټیکول رانه غواړي لاسز کمول غواړي کونډک کټکول غواړي دا ټول شی نه غواړي خو ما ته بنیادي سهولتونه نشته بنیادي سهولت مال راکا دا ګاډي او تیل ټول افسران ته اویلیبل دي هر ځای کې یو افسر هم بغیر ګاډي پاتې نشو بغیر تیلو پاتې نشو هغوی سره بهترین نوي ګاډي دي موږ له هغه ګاډي راکړي چې په دیکو سټارټ کېږي او د هغې څه پرسانې حال نشته تاسو وګورئ تاسو په خپله راشئ پکې مړه چې سټارټ کېږي نو لاول خو دومره ډېر دیکې وي چې هغه څه دغه نه وي که نه نو د ټول نه لومړي دا زما یو ډیمانډ دی چې بهترین ګاډي موږ ته اویلیبل شي. ټولو دغه مخامخ ته خبرې خو په ډېرو څیزونو باندې وشولې او د سیفټي په باره کې هم خبرې وشولې د سټاف په باره کې هم خبرې وشولې نو د سیفټي په باره کې خو چې څونه خبرې شوي دي زما په خیال چې دلته دا څونه سټاف ولاړ دی نو زما په خیال پکار چې دا دي ته زه بس هغه رټه چې به مونږ لګوله په سکول کې پکار چې دا ټولو ته بس مکه شانتي یادي خو د بدقسمتۍ نه بس زمونږ خپل دغه دی چې زمونږ پکې خپلې داسې دغه دي چې هغه بې پروایي او لاپروایۍ د وجې مونږ خپل هغه کوو او د هغې د وجې مونږ ته مطلب دا دی هغه نقصان دا رسي. خو زه بله اړخ ته د دې په باره کې دا خبره کومه چې په دې شي زموږ سوچ پکار دی چې سهار لینمین ته یو کارواله دی نو 10 بجې ورته بل کارواله دی 12 بجې ورته بل کارواله دی نو 2 بجې بل دی او 4 بجې بیا بل دی نو په دغه باندې سوچ پکار دی چې په دې خبرو کې به یو سړی څنګه هغه مینټین ساتي او په کوم اندازه باندې به هغه پوره ساتي. صاحب خو بس ریکوري لم لاړ شه سی پی 90 میټر هم بدلې کا د سینډا اشلق را پریوتې دی الله شابه هغه پرې د دامو کا بیا واپس مالا پراګرس هم راکا ماته شیرم کا نو زه نه پیږم چې دا یو لینمین بس څه کار کوي او دا کم چې اوس پکې کم سینیر کسان دي هغې خو زه لګیا دي مینج کوي په یو طریقه باندې ما سره غم دا دی چې کال پس یا شپږ میاشتې پس یا 2 کاله پس زما په خیال په دې کې 80% خلک روان دي 80% سینیر خلک د دې دفترونو روان دي چې 80% سینیر خلک لاړ شي او زما د لم سم پیدا کم الکان برتی شوي دي او دا ریګولر نشي او دوی ته چلو نه خودو شي نو دوی به په کومه طریقه باندې دا چیز مینټین کوي. زمین چې کوم سټاف دی د هغې چې کوم دی تحفظ نشته موږ نه چې کوم دی افسرانو چې کوم دی د قربانۍ ګډوري جوړ کړي دي په هر یو پلیټفارم باندې چې کوم دی موږ ورمخکې کوي کو د ریکوري مد دی په ریکوري کې چې کوم دی زمین سټاف دی موږ نه د کلیریکل سټاف کار اخلي د لینمین کار رانه اخلي د سوپرنټۍ کار رانه اخلي او چې کوم دی کې زمین عزتمندو بې عزتي کېږي نو هغه د لین سټاف کېږي تر اوسه پورې به چېرته چا دا نه ولیدلي چې په د وابډي په چیرمین باندې څوک ورغلل یا چې کوم دی په ایسي باندې څوک ورغلل کووال خوري زمین عزتمندو صرف لینمین خوري او الله رب العزت ته یونیر والا سره ډېر خو کي چې هغې چې کوم دی د سټاف ته چې کوم دی د افسر د ورتلو چلو خو یعنې تر اوسه پورې خو د عزتمندو یو چې کوم دی لینمین د افسرانو دی ورته بلاګانې جوړې کړې وي چې کمرې ته ورشي ګوره دنده چې کوم دی بلا ناسته را نن زموږ عزتمندو یونین والا چې کوم دی د سټاف ته یو عزت ورکړو او دې ته چې کوم دی یو خپل طریقه کار وخو خو د هغې باوجود زموږ عزتمندو زمین د سټاف چې کوم دی عزت ته چې کوم دی هر وخت نقصان دی کنزل ورته چې کوم دی په سټاف چې کوم سایډ ته لاړ شي
دی کنځلي کېږي د دې بې عزتۍ کېږي خو تر اوسه پورې زموږ عزتمندو زموږ د سټاف باندې چې کوم دی چې اوسه پورې چا ایکشن وانه غشته نه یو افسر ووته لینمین ته چې کوم دی وویلی شي سوپرډن ورسره روان شي کنځل خوري سوپرډن خوري او لینمینان خوري نو زموږ عزتمندو نن چې کوم دی د دې سټیج نه چې کوم دی خپل افسرانو ته دا خواست کوو چې کم از کم د دې سټاف خو چې کوم دی کار کوي خو د دې سټاف شاته چې کوم دی کم از کم تاسو خود ریږئ که نه چې د دې کم از کم لږه حوصله افزایي وشي که نه